نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدق الله العظيم. سورة الأعراف التمقارا أتيايم نمبر آیت دی. مخی آیتون کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل بیان شو. اس پدی آیتون کی ہم دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل ذکر کی چاوا واقعات حضرت لوط علیہ السلام دا رسالت کو دا قوم دا بغاوت دا نبی علیہ السلام دا اللہ پاک پیغمبر دے زکاة دے واقعین اللہ خبر کڑے اللہ پاک و توحی کڑے دا نبی علیہ السلام دا پیغمبرین خدا چھ دا مخکنو خلق و حالات پر ٹک ٹک معلوم دی. ابراہیم علیہ السلام پخبلا علاقہ کے دیر زیاد محنتوں کو ابراہیم علیہ السلام پاکم معاشرہ کے جن تیرو اغید بطان عبادت کو مشرکان کافران ہر قسم تکلیف پر سول کی ابراہیم علیہ السلام کا تکلیف ورک آخر اللہ رب العالمین پر اجازت باندے ابراہیم علیہ السلام اقبل ازمکا اقبل قوم دا عراق علاقہ بابل خار پرے خود او اللہ رب العالمین پر حکم باندے سرد مسلمانانو چھ پدا وقت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا رضی اللہ عنہ او دا ابراہیم علیہ السلام قرارو لوط علیہ السلام صرف دی مسلمانان سرد دویرہ روان شو. ابراہیم علیہ السلام را روان دے پلار باندے راگی دا شام طرف باندے نہر اردن تچرا ورسیدود اللہ پاک طرفنا اجازت خوشو حکم ملو شو چتاسو کنعان خار کی بیت المقدس سر نزدی تاسو با ایسان شو. او لوط علیہ السلام تا اللہ پاک نبوت ورک او حکم ورطبشو چھ دا اردن او دا بیت المقدس نمینس کی یو علاقہ دا چاگیت صدوم ویلی شی اغیت تو بلار شو دے خلق تبدا اللہ دین بیان کی. ابراہیم علیہ السلام اردن کی سار شو او لوط علیہ السلام صدوم ترا دا صدوم سرفوار کی پنزو غٹ غٹ خارون چپاغی کی دار الحکومت او مرکزی سے دا صدوم خارون یو خار پک عمورو یو خار پک ادما او بل صوبیم او بل بالع یا سوغر دا سلور خارونا او پدے کے مرکز کیوں ناغا صدوم دی علاقی تا اللہ پاک لوط علیہ السلام پیغمبر جوڑ کو جدید اللہ دین بیان پدی علاقہ کی لوط علیہ السلام دا قوم یو طرف تا مشرکان کافران او بل طرف تا بدوی دا سکار کو چھ پا تاریخ تا انسانیت کی دا کار چانو کھڑو اغا دا لوط علیہ السلام دا قوم بنیاد او دا قوم ایجاد چھ دا وقت شیطان خیستا کھڑو ناری نبا دا ناری نصر ملاوی دو او لواتت بے کو دا لوط علیہ السلام دا قوم دا اوڑان دی بچہ تاریخ کی لوگ لوط علیہ السلام
پر اللہ رب العالمین دین بیان کی جدا تاسو اللہ پاک بغاوت کوئی ددی ضرورت پر کی دو دا پارا اللہ پاک ستاسو دا پارا زنانہ پیدا کری دی چستاسو خپل حاجت پورا کوئی نو پا نکاح سر دا خپل بیبیانو سر خپل حاجت پورا کوئی او تاسو لگیائی نارینا دا نارینا سر دا بدفیلی کوئی او تاسو پدی باندې خپل حاجت پوره کوي نو تاسو مرجو لوط علیہ السلام بھی تډیر جا دعوت قوم سره هیڅ قسم جواب پاتې نشو قوم متوي چې ته زمونږ د کلی نه اوسه ځکه تاسو ځان ته پاکان وایي او پاک سړی دیو ته د ټوکو پتا وکړو چې ته دومره پاک یې زمونږ کلی پرېږدم ځه ځکه لوط علیه السلام مسافر د دې کلي خپله نو دی خو د عراق نه راغلی چې کله حق مسله بیانې نو خلک ورته بیا وایي زمونږ د کلي نه وځي او بعض اوقات کې به درته وایي زمونږ د جومات نه وځي حق مسله چې بیانې نو دا د لوط علیہ السلام طریقه دا چې حق بیان کو خلق او تصوی د مدکل نن چې عالم په جماعت کې حق مسله بیانې نو خلق بیا وسکی او استاد دا مسله ولې بیان الحمدلله زموږ دا خلق دې نیکان خلق دې د حق اوریدل سره وګونه مقتدی او خوشالي خو بعض ناپوهان دا سمته چې عالم و حق مسله بیان کی وې دا دی ولې بیان ناغي بیا عالم سره اختلاف واچي به نبی شروع کی عالم توي زموږ د جماعت نه طلاق شه مون بزان لبل عالم وجود نو عالم د جماعت نو وستل بیا دا باندې جوړ شي یو باندې ولو پوری په بنیاد دا وی چې حق مسله دی اکثر دا علماء سره په دې جماعتونو کې خلک دا مسلې دي حالانکه عالم په دې جماعت آباد او نن سبا تاسو وګورئ دې دګرانې دور کې د پاکستان په قانون کې د هر چا تنخوا ډیری کې سوا د عالم او د پاکستان بلکې د تمام دنیا په تاریخ کې هر سړی د خپل تنخوا لپاره احتجاج کوي خو سوا د عالم او د دنیا په تاریخ کې چې قیامت ناراضي دا برکت د عالم ځکه عالم الله الله یادي خلق ته وي الله الله وای نو قیامت ناراضي ځکه چې الله الله وایي چې موجود هو قیامت به ناراضي او چې کله دا ختم شو بیا قیامت راځي نو دنیا چې د چا د مخ آباد خلق هغه ته نن سبا کم نسبت او په دنیا کې خلق چې کمزوري ګوري دا علماء نه کانو خلق ته ګوري حالانکه دا مضبوط خلق علماء نه کان خلق دا مضبوط کی ځکه دې تعلق الله سره او چې دا چا د بادشاہ سره تعلق په حقیقت کې دا مضبوط او کمزور صوفی چې د بادشاہ نه لري او بادشاہ الله او کافر او بيدین خلق ته الله نه لري نه کمزوري او نن موږ مضبوط چاته و کافر ته و بيدین انسان ته ډېر مضبوط او چې کوم نیکان خلق دي علما دي طالبان دي مدرسو جماعتونو والدي هغه ته موږ کمزوري ګوردا زموږ غلطي ده ته چې لوط علیہ السلام سم مسله بیان کړ او حق بیان کړ خلق دې زموږ د کلی نه توځي حق مسله چې بیان نه خدا مسلې برازي تو الله جل شانه د طرفنا عذاب را ټول ازمکا د بنیاد نه الټه شو خدا الټه مخیره او بیا په د کانو باران ټول قوم د لوط علیہ السلام په دې طریقې سره الله پاک لوط علیہ السلام او د نصر چې کوم مؤمنان ملګرو نیکان هغه الله نجات ور د لوط علیہ السلام بیبي کافر هغه الله پاک په دې عذاب کې هلاک کړ
او لوط علیہ السلام سره د مؤمنان الله پاک د پیدا تکلیف او د عذاب نه بچ کړي. نور تفصیلی واقعات لوط علیہ السلام ان شاء الله رست راضی پس ورسم مبارک او په سورې هود کې تفصیل سره باندې راځي. معلومه ده چې د وخت د پیغمبر چا منلي الله نجات ورکړي او د وخت د پیغمبر چا مخالفت کړي الله هلاک کړي په دنیا کې په آخرت کې. هغه د وخت پیغمبر او زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د قیامت پورې پیغمبر نو د دوی په منلو کې کامیابی ده او د دوی په نافرمانۍ کې د ټول جهان ناکامي ده او دا زموږ دعوت او تبلیغ والا ملګري عمومي خبره ده چې د پیغمبر په تابعداري کې کامیابی او د غیرو په طریقو کې ناکامي هغه بالکل ټیک خبره ده. نو الله جل شانه فرمایي ولوط إذ قال لقومه او یاد لوط علیہ السلام کله چې دو فرمایل خپل قوم ته اتاتون الفاحشة آیتا سراتک کوي داسې ګناه ته ما سبقکم بها من احد من العالمین چې وړاندې والي نه دي کړي په دې ګناه باندې چا د مخلوقاتنا داسې کار د دین وړاندې چا نه وکړي. انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو راتک کوي نارینه ته شهوتا په شوق باندې من دون النساء زنانو ته حالانکه د شوق پوره کېدو لپاره حلال نکاح. بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم زیاتې کوونکي. وما كان جواب قومه او نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا چې دوی وایي اخرجوهم من قريتكم وباسي لوط علیہ السلام او د ملګري من قريتكم د خپل کلینا کلینه وشو ولې هغه مسلې بیان انهم ناس يتطهرون یقین دي دا چې خلق دي يتطهرون چې دوی ځان پاک ساتي. ځان پاک ساتي نو د کلینه په واسطه چې کومه د کلینه ایستو هغه الله ژوندۍ ورکړي او چې چا وي بس الله حلال. فانجیناه اهله پس من نجات لوط علیہ السلام تولدو اهلتا الا امراتو مگر د بیبی تانا بیبی کافر کانت من الغابرین دعوا پر استفات کی دنکو کی وامطرنا علیہم مطرا او منقورو کبی باندے باران پورول سرا باران دکام رستو برش فانظر کیف کان عاقبت المجرمین پس تو گورا سرنجو انجام د مجرمان انجام حلاکت شو. او چې کوم کسان نیکان هغه ته الله پاک عزت ورکو جون دی وته ورکو او د دنیا او د آخرت کامیابی ورکړه. کومه تاسو کامیابی غواړو دین باندې به کامیابی د نبی عليه السلام په طریقه الله دې موږ تاسو عمل توفیق راکړي. واخر الحمدلله.